د بینظیر د روپو نوې قسط په ډکل نه شروع کیږي. په سوشل میډیا باندې ځینې کسان چې دغه تاریخونه ورکوي نو بار بار ځینې کسان دا تپوس کوي چې نوې قسط په ډکل نه شروع کیږي، لکه څنګه چې 18 مئی ورکړو او د هغې نه وروسته بیا نوې قسط چې دی دا شروع نه شو. موږ تاسو ته هم ویلو چې د چوټیانو نه وروسته به تاسو ته نوې قسط چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. نو ځینې کسان اوس وایي چې هغه نوې قسط خو چې دی شروع نه شو، چوټیانې چې دی دې ماتېږي، خو د نوې قسط چې دی پته ونه لګېده. په دې ویډیو کې مکمل معلومات در کوم. دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو ویډیو راولئ، دا مخکې شیر کوي چې نورو کسان ته هم ورورسي. تاسو به نه چې په سوشل میډیا باندې ځینې کسان چې دی هغه پیک نیوز چې دی هغه شیر کوي، د ځانه لګي، هغه وایي چې زمونږ ویوز چې دی دا راشي، خالي د دغې لپاره هغه ویډیوګانې جوړوي. نو کله چې هغه تاریخ ورکړي نو ځینې کسان چې دی هغه دوکانونو ته ځي، ځینې دفتر ته ځي چې په دغې تاریخ باندې به نوی قسط چې دی دا به موږ ته میلاو شي. نو د هغو وخت او په کرایانو چې کومې روپۍ ولګي نو دغه دواړه چې دي دا ضایع شي. بل لاره ځینې کسانو پکې ډېر وخت شو، د هغو پکې 15 میاشتې 6 میاشتې په کوم د ځینې شوي دي چې هغو ته روپۍ نه دي میلاو شوي. په دې کې ځینې داسې کسان دي چې هغو راغستې دي 3 میاشتې شوي دي، ځکه چې په دې کې هغه ویلي چې 3 میاشتې پس به میلاویږي. نو ځینې زاړه کسان دي نو هغو ته خو پته ده چې 3 میاشتې پس میلاویږي، نو هغه هم دا تپوس کوي چې نوی قسط به موږ ته د کله نه میلاویږي. نو ما خو تاسو ته ویلي دې ځل چې تاسو ته قسط میلاویږي، دا ما تاسو ته په څو ویډیوګانو کې ویلي چې دا به تاسو ته په ډیجیټل والٹ اکاؤنٹ کې چې دی په هغې کې به تاسو ته میلاویږي. ستاسو سره چې کوم سیم هغو د طرفه د میلاو شوی دی په هغه سیم باندې چې دی دا قسط به تاسو ته میلاویږي. چې دا قسط میلاویږي نو موږ تاسو ته په ډېرو ویډیوګانو کې د هغې تاریخ هم ښوولی دی. نو ځینې کسان چې دی په هغې نه دي پوه شي چې تاسو هغه تاریخ ته کتلی وی نو تاسو ته پته لګېدله او تاسو به دا تپوس نه کوو چې نوی قسط چې دی دا به د کل نه شروع کېږي، ځکه چې ډیجیټل والٹ اکاؤنټ تاسو نه جوړ شوی نو تاسو ته دغه روپۍ چې دي دا تاسو ته نشي میلاوېدلی، لکه تاسو ته نوی قسط چې دی دا نشي میلاوېدلی. دا د هغو له طرفه چې دا وینا شوې ده. خو په دې کې یو کس دا خبره کړې وه، وایي تا ته هم د نوي قسط چې دی پته نشته. نو د نوي قسط چې دی کوم چې په دې دفتر کې ناستې، کوم چې دا غټ غټ افسران دي هغو ته هم د نوي قسط پته نه لګي. دا د حکومت د طرفه چې دی جاري کېږي، د وزیر خزانه د طرفه جاري کېږي، د وزیر اعظم د طرفه جاري کېږي. چې هغو له طرفه وینا وشي نو دی خوا بیا د نورو ته چې دی دا راشي، داسې ډایرکټ چې دی موږ ته د دې پته نه لګي. خو د هغه طرفه چې کله هغه وینا وکړي چې تاسو قسط دغه کوي، خو په هغې کې بیا هم ټایم چې دی دا تېرېږي، ځکه دا بینکونو ته ځي، د بینکونو نه وروسته چې دی بیا ستاسو اکاونټونو ته راځي نو په هغې کې ښه پوره ټایم چې دی دا تېرېږي. نو کم کسان چې دا خبره کوي چې تا ته پته نشته یا پلانی چل دی پلانی، نو دا چې د هغو له طرفه کم نیوز راشي موږ ستاسو سره هغه شیر کوو او نوی اپډیټ چې دی هغه موږ ستاسو سره شیر کوو. داسې نه کوو چې د ځانه د دغه کسانو په شانتې خبر رالو او یو توکه د هغه برابر شوه. لکه مثلا زه تاسو له تاریخونه در کوم او یو تاریخ چې دی هغه برابر شو او زه هم چې بس ما تاسو ته ویلي چې په پلاني تاریخ باندې چې دی دا شروع شو، چې د هغو له طرفه کم تاریخ ورکړه چې موږ هغه تاریخ ستاسو سره شیر کړو. خو په هغې کې هم بیا د هغو له طرفه چې دی لږه ډېره بدلي چې دی دا راځي، د ځینې کسانو اکاونټونو ته اکثر لاړ نه شي یا پکې د بینک د طرفه چې دی د هغې له طرفه مسله راشي. نو مسلې چې دی دغه په قسط کې چې دی بیا راځي. نو د دې نه مخکې موږ تاسو ته هم په څو ویډیوګانو کې ویلي چې سیم ورکول چې دی دا شروع شوي دي. سیم ورکول شروع شوي دي چې تاسو سیم راوالی نو په سیم باندې چې دی دا روپۍ به تاسو ته میلاویږي. ستاسو به اکاونټ په هغه سیم باندې جوړېږي، هغه سیم چې دی هغه به تاسو کولاو ساتئ چې اکاونټ پې جوړ شي، ستاسو اکاونټ ته به دغه روپۍ چې دي دا به راځي. چې دغه اکاونټ نه جوړ شوی نو ستاسو سیم ته دغه ته چې دی تاسو ته نوی قسط چې دی دا نشي راتلی. نو د سیم دپاره چې دی هغو اخرنی تاریخ چې دی هغه 15 جون ورکړی دی. 15 جون ورکړی نو کومو کسانو چې سیم نه یې راغستی هغه خو د اول نمبر لاړ شي چې سیم چې دی دا ځانه راواخلي. که سیم یې راونغستو تاسو ته دا قسط چې دی دا تاسو ته نشي میلاوېدلی، نو سیم د دې دپاره چې دی هغه لازم دی او د هغې اخرنی تاریخ چې دی څنګه ما تاسو ته ووي چې 15 جون د هغې اخرنی تاریخ دی. نو کومو کسانو چې نه یې راغستی هغه دې لاړ شي او ځان له دې سیم چې دی دا راواخلي. د کومو کسانو نه چې ورک شوی هغه دې ځان له نوی سیم چې دی دا دې راوکاږي. کومو کسانو چې راغستی په پرس کې ایښودی نو هغه دې داسې چل وکړي چې هغه دې په موبایل کې کېږدي. ځینې کسان به دې کوي چې سګنل کار نه کوي، نو د دې نه مخکې موږ تاسو ته هم ویلي چې هغه د پي ټي اې والا کار دی چې هغې ستاسو په علاقه کې د سګنل څه کار کوي، ځکه دا د هغو له طرفه ورکړی کېږي. نو کېدای شي چې هغه والا دغه کار چې دی هغه کوي چې په ټاورو کې تاسو ته د هغې هغه سیسټم چې دی دا ولګوي او سګنل چې دی هغه ستاسو په موبایلو کې راشي. خو سیم چې دی دا به تاسو په موبایل کې لازم ساتئ، ځکه چې د سیم په ترو باندې به تاسو د نوي قسط نه چې دی دا به خبرېږئ. تاسو ته به د 8171 نه هم میسج راځي، که د 8171 نه رانشي نو د بینک نه به لازم تاسو ته میسج راځي. تاسو چې د هر یو بینک اکاونټ نو تاسو ته به میسج چې دی دا به راځي. په دې کې ځینې کسان دا خبره کوي چې موږ به ځان له اکاونټ څنګه کولاو، ته خو چې دا به اکاونټ ته راځي. نو اکاونټ چې دی دا د هغو کار دی، د هغو له طرفه به کولاوي. که د کومو کسانو نه یې کولاو د هغو سره به رابطه کوي او هغو له به اکاونټونه چې دي دا به د هغو له طرفه کولاویږي. خو تاسو به د ځان له
اکاؤنٹ چې دی دا به نه کولوئ، بل لا په اکاؤنٹ باندې به د دې لپاره تاسو روپۍ چې دی دا به نه ورکوئ. راځو نوې قسط له راځو کم کسان چې وایي نوې قسط به رکل نه شروع کېږي. څنګه چې ما تاسو ته وویل چې د 15 جونه پورې خو هغو د سیمانو وینا کړې ده چې سیم تاسو راواخلئ، نو د 15 جونه پورې چې دی دا خو نه میلاویږي، نو د هغې نه وروسته چې دی هغه به بیا ټایم ورکوي چې د جون په اخره کې ورکوي، که د جولای په اوله کې چې دی دا روپۍ ورکوي. که د دې په منځ کې څه اپډیټ راغی، د دې په منځ کې څه نوی اپډیټ راغی، نو هغه به موږ ستاسو سره شیر کوو.